دلاس زره کوره په ماشه دا کلا او دا مقبره د چادو زجانی مسعودیم سلومینا مې در سره کېچ کې ملګری نن چې څرګه میش دل اده بازورن او وتلی لون د دلګاډ په طرف وراغلی داغه د سام پل یا کراس نو چې په دغه ځشه میش په شي طرف ته وګرځیدلی ا دغه نه چلش کې بار لوړی کني یو لوی غټ کامار او یو کاندې یې براونه وا دلتم یو زوړ پل ولید د انګريزونو د واخ د په مازه بلموت شوی او خو دغه بر ډیر زیوت غور په شک کړای و د کاندو د کامر دمره چګوي کا څوک ور ول دل بیا د روخاتله هیڅ قسم امکان یې نشتا دغه سره پسنګ شه ای بی زی پزیر ډیر سخت کلا کارنګ نیولای و دغه سره رولار یو افتته بورډ لګه دلای و چې هیڅ قسم کرنامه او سنومی نه و پیل کلا چې اخر کار دا یې څه افتتاح بورډ دای دغه بورډ افتتاح مخبلا وکړه چې د پکامر شه توسه کاتلا شه چې یو مې یونیورسيټي جوړ کړه یو مې هسپتال جوړ کړ یو مې کالج جوړ کړ یو مې سکول ورته جوړ کړی و د خلیتا دا افتتاح مې چې وکړه دغه اندیاس میش د کني ګورم په طرف د غروړ و راون شولې دا وطن په ماکینه ډیر زیات سوړ او ډیر غټه اوره په شې شوا چې په د سړک باندې دوابشای خار پاماډ کې تللی میج هچ کلا و د خلیتا ورنر دیش ولی کني په داین دیاس دوار وډنه تل چې یو بدر تللی یو د پوره لاس زرا کورینا تللی میج د لاس زره کورې په طرف درته ورکیش ولی د سوکا ور راونی چې په دغه مان شي یو پل روغای بلکې یو نه دوار ول چې یو د انګريزونو د وخت پل دی او یو د مسلمانونو د وخت پل و دا پلینه ته ورکیش ولی دا یو طرف پل مې چوکو ته دا نوای پل چې کیم جوړ شوی و دغه خیمیانی ولی و دا بل پلم چې ولی د انګريزونو د وخت دا داس شمیر کا چې دو یوخت وی لوړی خدا نه وای پلو په موتیږي میچ سرګه ودا کلی ته ورلکه دلی په څنګ باندې یو ډانګوا چې دا کارانګ ډیر زیوت کلاک نیولای و تو جنا چیرې شاک لکا غیر په بدلا کړی دو چې سرګه هو دا کلی ته ورلا شي کورینا پر ونی ول دا په و غرب باندې تقریبا لا زرا کورینا په وځي جوړ شوی چې دغه دا مطلب دا چې دا کلای فول په اتفاق په اتحاد شیدای دا یو غار دی بلکې دا کورینا ټیپه په جوړ کړی دی دغه کلی په مانشه مې یو خړه کلا ولیدا چې ورکیش و ډیره عجیبانه مونای سیټ کړی و زچ ودا کلا ته ورنا تر بلکې دایوا کلا هوا ور سرای په داشه اننه یو مقبره جوړ کړي و چې څو زره کولا دغه مقبره سیټ شوی و دا مقبره ته چې سترګې ور نشل په دا باندې د حضرت سلیمان علیه السلام بابا په نوم باندې جوړه شوی و چې دا د سلمان خیل کوم سره تعلق لري دا لوندې ادخلی نوم یې په ور کړای و چې ادخ په سیټ کړي و خدا پته نه لګي چې دغه ویز شیل یا ډیرا ځانډنه په زرینا کولې شي دغه آس پاس دیوالینا یې پاسله جوړ کړي دی په هغه سله چاپوسی میج وټیارنو گاډر ته لګاوی خدا غونډه دا سله پلایش یې وي او دا داسه کمزور دیوالینا نه وی بلکې دا سله پلایش په دا باندې خاطه ور کړی وي چې هیڅ قسمه ډور یا څنوي چرول ویږي دغه دیواله ته چې سوشول دا کم از کم 2 غازا وی چې دا 5-6 فوټ دیول و دغه سله په مانشي د سرشنه خوره لګولې و چې درول بدلې هیڅ قسم امکان یې نه و دغه مقبره د قطر د پوره سال ور لیاره ور کړی وي خو چې پوسټ ورته سوشل پوسی یو کیلانو منازی په جوړ کړای و چې بالکل د یو کیلې یا د بشات غوندې لیداش ولا دغه مقبره په سر شي و نه و خو ډیره چګه و خدا پته نه لګی دا چې دغه څو سوا کولاش دغه مقبره په ګیټ شي یو درې کونی یشوي چې دغه وزن وکوته خو ډیر لوی درون نه وي دا یو کونی خو مې چې چک دغه دا پته ولګی دا چې 50 کیلو وزن دی خو چې دا بل مې چک دا نشه چګی دا ډیر لوی غاټ وزن یو دا وړ کونی مې یو ملګری چکر او تاویل چې دا کم از کم 100 کیلو وزن لري چې ډیر زیات درین دی او دا پته رو تاونه لګی دا چې اخر کار دا کونی ویل در درون دی په دا شنه خو زار نه دی کې ماتي سامان خو نه دا چې در درونه کېدایش میر چې سرګه دغه مقبره نه رواتی په دالیار شم یو دوا کا سن ولیدل چې کوش به مړه کړی و او تاویلی چې موزیګار باډیم د میر سره وی چې دا کوش به در تپا خا کی میر هغه تاویل چې دا شایم لیدلای دا خو خړلای نه دا ان شاء الله کا بیا در باندې ول مانون شي دو ضروري رو باندې خوره ملګری کا دا ویډیو خوشا شوی وی یو لایک پر شو کې یو دا کومنټ نه پر شو کې دا ویډیو سره شیر هکې خو کا ویډیو مې ډیر خواندر کړی در سره فالو مې هکې